بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 158 دی، قانون نمبر 84 دی، د مضاعف قوانین شروع دي. نن به موږ د متجانسین قانون نمبر 3 وایو. دنه مخکې موږ د متجانسین دوه قانونونه ویلي دي، قانون نمبر 1 قانون نمبر 2. نن به قانون نمبر 3 وایو. اصل کې دا ټول یو قانون دی، خو موږ په درو باندې تقسیم کو ځکه ډیر زیات غټو، نو هغه موږ سره په بورډ باندې نه راتلو او مختلف موضوعات پکې، نو د دې وجې نه موږ په درو باندې تقسیم کو. او متجانسین ما تاسو ته مخکې د دې تعریف کړو، دوه چې یو شان حروف یا دوه د یو مخرج حروف وي، نو هغې ته متجانسین وایي. چې په یوه کلمه کې دوه حروف یو شان راشي، هغې دوه حروفو ته متجانسین وایي. د یو جنس دوه حروف، د یو جنس دوه حروف موږ په پښتو کې وایو یو شان دوه حروف. علمي انداز کې وایي متجانسین یا د یو جنس دوه حروف. دا علمي انداز دی. ساده انداز موږ په ساده پښتو کې وایو یو شان دوه حروف، لکه یوم باوي بلم باوي. نو ګورئ دوه باګانې راغلي، دا دواړه باګانې یو شانتي دي، دا دواړه یو شان حروف دي، نو دغه شان دي ته متجانسین وایي. نن قانون کې موږ وایو د دې قانون خلاصه دا ده، د دې قانون خلاصه دا ده چې هر کله په یوه کلمه کې دوه متحرک یو شان یعنی متجانسین حروف راشي، یو شان حروف راشي. دوه متحرک یعنی دوه متحرک حروف دي، یا فرض کا یوم بادا بلم بادا، یا یوم دال دی بلم دال دی، نو په دې دالم حرکت ته، په دې دالم حرکت ته، دوانه دالونه متحرک دي، دوانه دالونه متحرک دي، په دوانو باندې زبرونه دي فرض کا، یا په دوانو باندې زیرونه دي، یا په دوانو باندې پیشونه دي، یا په یو زبر دی په بل باندې پیش ته، نو دې ته متحرک وایي. نو چې کله په یوه کلمه کې دوه متحرک یو شان حروف راشي، متجانسین حروف پکې راشي او هغه دواړه متحرک وي، نو اول حرف ساکن کول، یعنی اول حرف به ساکن کې چې ساکن دی کو نو څنګه به ساکن کې که د حرکت نقل کولو په ذریعه دی وي، دغه دال حرکت تی مخکی ساکن حرف لور کو، نو دې ته وایي حرکت تی نقل کو، یعنی دا یو حرکت هم دی بل حرکت ته منتقل کو، دی بل حرف ته منتقل کو. د دې دال حرف فرض کا دا دال دی دا متحرک دی او د دنه مخکې میم دی دا ساکن دی، نو د دې دال حرکت پر والی دی میم له به ورکې دا دال به ساکن کې، امید دی پوه شوی وایي. نو اول حرف به ساکن کې، اول حرف ساکن کول که د حرکت نقل کولو په ذریعه وي، یعنی دغه دال حرکت دی میم ته منتقل کو، میم له دی ورکو، او که د حرکت حذف کولو په ذریعه وي، یعنی فرض کا دام دال دی د دنه مخکې میم دی، په دې میم باندې خپل حرکت شته، په دې دالم حرکت دی، په دویم دالم حرکت دی، نو ته به دا اولنې دال نه دی د حرکت په ختم کې. اول کې خدا و چې د دال حرکت به د میم له دا میم ساکن دی، نو دله به منتقل کې، دله به ورکې. اوس دلته میم متحرک دی، اول دالم متحرک دی، دویم دالم متحرک دی، نو اوس به د ادغام د پاره د دې اولنې دال به ساکنې چې دا اولنې دال په دویم کې مدغم شي، نو ته به د دې اولنې دال حرکت ختم کې، حذف به کې، ځکه بل ته خو نشو منتقل کولی، د دې دال نه مخکې حرف دی هغه ځان له متحرک دی، نو نشو مونږ د دې دال حرکت نشو د مخکې حرف ته نشو منتقل کولی، نو مونږ به د دې دال حرکت ختم کو، ٹھیک شو، حذف به کو. نو یا به حرکت نقل کې مخکې ساکن حرف لا، او که مخکې حرف ساکن نه وي نو بیا به حذف کې، دا حرکت به حذف کې. نو اول حرف ساکن کول، اول حرف ساکنول که د حرکت نقل کولو په ذریعه وي او که د حرکت حذف کولو په ذریعه وي، او بیا دا ساکن حرف په دویم متحرک حرف کې مدغم کول واجب دي. اول ساکن حرف په دویم متحرک حرف کې مدغم کول واجب دي، لکه مدده دی مدده، په دې کې وګورئ اخره کې دا دوه دالونه راغلي دي، اخره کې دوه متحرک دالونه راغلي دي، نو په دې کې مونږ د دې اولنی دال حرکت حذف کو، ځکه د دې اولنی دال نه مخکې دال حرف چې دی هغه متحرک دی. ګورئ فرض که موږ سره دا دی مدده، نو ګورئ دا دوه متجانسین موږ سره راغلي، دوه یو شان حروف راغلي، اول هم دال دی دویم هم دال دی، اول دال هم متحرک دی دویم دال هم متحرک دی، د دې اول دال نه مخکې حرف دی میم هغه ځان له متحرک دی. نو اوس موږ د دې اولنې دال به موږ ساکن کوو، ځکه ادغام به پکې کوو، دا اولنې دال به په دویم دال کې مدغم کوو، نو موږ به د اولنی حرف د حرکت نه دا به حذف کو، ځکه چې د مخکې حرف له خو منتقل کولی هم نشو، ځکه هغه ځان له متحرک دی، نو نه شو منتقل کولی، موږ به د اولنی دال ساکن کو، نو موږ سره به د مدده نه مد دشي
مد دا مد دا نو دام دال دے اولنې دال ساکنم کو د حرکت هم حذف کو ٹھیک شو نو اوس په د اولنې دال ساکن دی دویم متحرک دی نو موږ د دوانو دالونو نه یو دال والو شد په واچو یا موږ آسان انداز کې وایو علمی انداز کې وایو د اولنې دال په دویم دال کې مدغم کو ادغام به وکړو او موږ په ساده پښتو کې وایو په علمی انداز کې نه بالکل جټانه انداز کې موږ وایو چې د اولنې دال دی د اولنې دال او د دویم دال دی نه به یو دال والو او شد په د پاسه واچو اے داسي نو د دې دویم دال د حرکت په پیچو په دې شد باندې نو دا موږ سره مد شو د مددا نه موږ سره مد دا شو او بیا مد کو مد ٹھیک شو اوس دغه شان فراره هم دی فراره دا فراره اورګه فرض کومګه دا فا دا ځان متحرک تا اولنۍ رام متحرک تا دویم رام متحرک تا اوس په موږ د اولنۍ را د حرکت نه دا به حذف کو د مخکی فعل ځکه نشو ورکړی چې فا ځان متحرک تا نو اوس په موږ د اولنۍ را د حرکت حذف کو ختم به کو او نو دا به موږ سره شي ګورئ فر را نو اوس په د دوانو راګانو نه یو را واخلو او شد په واچو ساده انداز کې وایو شد په واچو او د دویم را د حرکت په لګاو یا علمی انداز کې وایو موږ به د اولنۍ را په دویم را کې مدغم کو نو د ګورئ داسې وایي د دې دوانو راګانو نه یو را واغسته او شدم په واچو او په دویم را چې کوم حرکت وي به په واچي صحیح شو امید دې پوه شوی به وي اوس دا یم دودو نه دی یم دودو په دې کې به اوس مونږه ګورئ په دې مدده کې مونږ د دې دال اولنی دال حرکت حذف کو په فره کې مونږ د اولنی را حرکت حذف کو او اوس په یم دودو کې نه دی مونږ به د دې اولنی دال حرکت مخکي ساکن حرف ته نقل کو منتقل کو اوس وګورئ مونږ سره دی یم دودو یم دو وګورئ دوه دالونه را سره د یو شان رالل دوه را سره یو شان حروف رالل یا موږ وایو دوه د یو جنس حروف را سره رالل یا موږ وایو حروف متجانسین را سره په دې صيغه کې رالل حروف متجانسین را سره په دې صيغه کې رالل نو موږ به دا اولنۍ دال حرکت نه دی دا به دې میم لور کو ځکه میم موږ سره ساکن دی میم موږ سره ساکن دی نو چې کله د دواړه حروف یو شانتې راشي او دواړه متحرک وي نو بیا به ته وګورې چې د اولني متحرک حرف نه مخکې حرف ساکن دی که متحرک دی که ساکن وي نو د اولني حرف حرکت په دې ساکن حرف لور کې او بیا به د اولني حرف په دې دویم حرف کې مدغم کې ټیک شوه خو که چېرته اولنی حرف هم متحرک دی دویم حرف هم متحرک دی د اولنی نه مخکې حرف هغه عموما متحرک دی نو بیا به د اولنی حرف حرکت حذف کې لکه په فره کې او په مده کې ټیک شوه اوس دا یم دودو دی مونږ به دې کې اوس وګورو ګورئ ورته یم دودو دی یم دودو اوس مونږ د دې اولنی دال نه دی د حرکت هم د میم لور کو او دا اولنی دال هم ساکن کو دا دویم متحرک دی دا دویم باندې پیش دی نو یمود دو شو یمود دو اوس په مونږه دا دواړه دالونه نه دي د دې دواړو نه به یو واخلو یو دال او شد به پې واچو او د دې دویم دال حرکت به پې واچو ټیک شوه نو یم دو نه به مونږ سره یمود دو شو اوس په ګورئ داسې کوی د دواړو دالونو نه یو دال واغستو شد هم پې واچو په دې دویم دال چې کوم حرکت دی دا به پې واچې او دا به مونږ سره شي یمدو یمدو ټیک شوه امید دی تاسو به په دې باندې پوه شوي ټیک شوه دا خو موږ ته دا خبره وشوه اوس په دې د دې دپاره یو څو قوانین دي تقریبا یو اته دي نهه قوانین شرطونه یې راله راکړي چې دې دا بره کوم قانون دی که نه اصل قانون دغه لږ غونته دی دا ښکته ورله شرطونه دي چې دا شرطونه پکې وي بیا به قانون نه جاري کېږي که دا شرطونه پکې نه وي او دغه بره کوم خبرې دي لکه مده مددنا مد شو فررنا فر شو یمددنا یمد شو نو دغه پورې دغه قانون دی دا ښکته ورله بیا شرطونه دي که دا شرطونه پکې موجود وي نو بیا به قانون جاري کېږي که دا شرطونه پکې موجود نه وي نو بیا قانون نه جاري کېږي ګورئ اوس مونږ ته وایي خو د دې قانون دپاره یو څو لازمي شرطونه دي اول شرط دا دی چې په دې متجانسین یو شان حروفو کې به اول حرف مدغم فیهی نه وي مدغم فیهی به نه وي لکه دا اول حرف چې دی که نه دوه یو شان حروف رالل خو اولنی حرف به مشدد نه وي
ټیک شو لکه ګورئ دا دی احترازي مثال حببه دلته کې با ده دام با ده دواړه یو شان حروف دي خو اولنۍ پکې مدغم دی اولنۍ پکې مشدد دی نو اوس پرې کې قانون نه جاری کیږي دویم شرط دا دی چې دا حروف متجانسین به یو حرف هم د الحاق پدې دا وایي چې دا حروف متجانسین کې به پدې حروف متجانسین کې به یو حرف هم د الحاق دپاره نه وي زیاتی شوی الحاق معنا چې د ثلاثي مجرد نه کې یو داسې حرف زیات کا چې هغې نه رباعي مجرد صيغه جوړه شي یا په رباعي مجرد کې داسې حرف زیات کا چې رباعي مزید فی ته جوړ شي ٹھیک شو نه بهرحال ثلاثي مجرد کې داسې حرف زیات کې چې هغې نه رباعي مجرد جوړ شي ٹھیک شو په ثلاثي مجرد کې یو حرف د رباعي مجرد جوړولو دپاره زیات شي نو هغې ته الحاق وایي لکه چې په دې حروف متجانسین کې به یو حرف هم د الحاق دپاره نه وي زیاتې شوی احترازي مثال جلببه نو ګورئ په دې کې دا دوه باګانې یو شانتې رالې خو په دې کې دا یو با چې ده که نه نو دا د الحاق دپاره زیاتې شوې ده چې د رباعي مجرد صیغه جوړه شوې ده او شملله کې دا یو دال چې دی که نه دا یو لام دا پکې دغه لپاره زیات شوی دی د رباعي مجرد دپاره اصل کې دا شمله دی شمله او دا جلبه اصل کې جلبه دی جلبه خو دا دې کې دا یو با اولنۍ با یا دویمه با چې کوم هم پکې تاخلي دا پکې د الحاق دپاره زیاتې شوې ده یعنې د رباعي مجرد جوړېدو دپاره دا جوړ شوې ده نو تا ته وایي چې کله په حروف متجانسین کې به یو حرف هم علاوه پکې دا قانون جاری کیږي چې په دې کې یو حرف هم د الحاق دپاره نه وي زیاتې شوی نو دې کې د الحاق دپاره یو اولني کې با زیاتې شوې په دې دویم کې لام زیاتې شوی ټیک شوه اوس دلته وګورئ چې یو با ده او یو لام پکې د الحاق دپاره زیاتې شوي دي دریم شرط دا دی چې په حروف متجانسین کې اول حرف د باب افتعال تا نه وي د باب افتعال تا به پکې نه وي لکه فرض کا یوه صیغه ده هغې کې دوه تاګانې رالی خو دا یوه تا پکې د باب افتعال تا ده نو اوس په پکې قانون نه جاری کیږي نو دغه ده چې حروف متجانسین کې اول حرف د باب افتعال تا نه وي احترازي مثال اقتتل نو پر اقتتل کې دا اولنۍ تا د باب افتعال ده نو دې کې اوس قانون نشي جاری کېدی اوس دا موږ داسې نشو ویلی اقتل نشو ویلی ځکه دا دوه تاګانې په یو بل کې نشي مدغم کېدی ٹھیک شوه په دې کې دا قانون نه جاری کېږي وجه سره چې دې کې دا اوله تا د باب افتعال تا موږ له شرط راکړی چې په دې حروف متجانسین کې به اول حرف د باب افتعال نه وي که چېرته د باب افتعال تا پکې وي اولنۍ تا نو دا به بیا په دې کې ادغام نشي کېدی یعنې دې کې دا قانون نشي جاری کېدی څلورم شرط یې راله دا راکړی دی چې په حروف متجانسین کې به د باب افعلال دوه واوونه نه وي په حروف متجانسین کې به د باب افعلال دوه واوونه نه وي احترازي مثال ارعوا چې دی که نه ارعوا چې په اصل کې ارعواوا دی عواوا نو ګورئ په دې کې افعلال دی افعلال ٹھیک شو نو په دې کې د باب افعلال صیغه ده او په دې کې دوه واوونه راغلي دي نو موږ له شرط راکړی که چېرته حروف متجانسین کې د باب افتعال دوه واوونه راشي که نه نو هغې کې به هم دا قانون نه جاری کېږي نو دې کې وګورئ دا ارعوا په اصل کې ارعواوا دی ارعواوا نو دې کې هم دا قانون نه جاری کېږي په دې صیغه کې د باب افعلال دوه واوونه راغلی دي نو ځکه پکې قانون نه جاری کېږي پنځم شرط دا دی چې په حروف متجانسین کې یو حرف هم د تعلیل تقاضا نه کوي پنځم شرط دا دی چې په حروف متجانسین کې به یو هم د تعلیل تقاضا نه کوي یعنې د بدلېدو تقاضا به نه کوي ټیک شوه احترازي مثال قویه چې دی که نه قویه دې کې تعلیل شوی دی دا قویه په اصل کې قویوه دی قویوه نو دې کې دا دویم یا نه ده دا دویم یا دا دویم واو دا د یا تقاضا کوي چې معنی د یا جوړه شي ځکه چې کله واو حرف متحرک وي او مخکې حرف باندې زیر وي نو د دې واو نه یا جوړول بیا دا تقاضا ده د دې قانون نو قویوه د ده نه بیا قویه جوړ شوی په دې کې تعلیل شوی دی په دې صیغه کې دا دویم واو چې دی که نه د یا د بدلېدو تقاضا کوي چې معنی د یا جوړه شي دا دویم واو نه دی د ده نه به یا جوړېږي شپږم شرط دا دی چې په حروف متجانسین کې د دویم حرف حرکت عارضي نه وي
شپږم شرط دا دی چې په حروف متجانسین کې کوم دویم حرف وي کنه دا یو شان دوه حروف چې دي کنه په دې کې دا دویم حرف نه دی چې د حرکت عارضي نه وي خپل اصلي حرکت په وي لکه احترازي مثال ارددل قوم ارددل قوم نو ارددل نه دی په دې کې دا دویم دال چې دی کنه دا دویم دال اول دال دا وګوره مضموم دا دویم دال مکسور دی نو د دې دویم دال د حرکت نه دی دا عارضي دی دا د خپل حرکت نه دی ٹھیک شو د دویم دال حرکت عارضی دی ځکه چې دا په اصل کې اردد القوم وو ٹھیک شو نو مونږه د دې اولنی د دویم ساکن دال له کسره ورکړه او د دې حمزه وصلی حرکت هم ختم کو نو د دې حمزه وصلی حرکت هم ختم کو د په بدله کوم د ساکن دال له حرکت ورکو د دال لام ساکن سره هم ولګو اوم شرط دا دی چې دا حروف متجانسین به په جدا کلمو کې نه وي لکه یو حرف متجانسین په یو کلمه کې دی او بل حرف متجانسین په بل دویمه دغه کې دی کلمه کې دی نو داسې به نه وي احترازي مثال مکنی چې په دې صيغه کې دا دویم نون نه دی دا دویم نون یو خو دا دوه نونونه شو یو نون ساکن دی دویم نون مکسور دی نو دا دوه نونونه شو نو ځکه دغه دی مشدد دی نو مکنی کې دا دویم نون وقایه دی دا دویم نون وقایه دی نو دا بیل دا ځان له بیل او کچرته دا حروف متجانسین په جدا کلمو کې وي نو بیا پکې ادغام جایز وي او کچرته ما قبل حرف متحرک وو او یا ما قبل حرف لین وو لکه په مناسککم نوب بکرین کې وګورئ د نوبو کې دا باب بیل ده او بکرین بیل دی مناسک بیل دی او دا کوم بیل دی ٹھیک شو چې ادغام وشي نو مناسککم کې چې ادغام وشي نو مناسککم بشي ٹھیک شو او نوب بکرین کې به چې ادغام وشي نو نو بکرین بشي ویل جایز دی او که چېرته ما قبل حرف نه متحرک وي او حرف لین وي او نه حرف لین وي نه متحرک وي او نه حرف لین وي دلته کې مې نه لرې کړی او نه حرف لین وي نو بیا پکې ادغام جایز نه دی لکه کرمو مالکین دی که نه کرمو مالکین ٹھیک شو دې کې ته وایې چې کرم مالکین ویل جایز نه دی دې کې دا ادغام موږ نشو کولی ٹھیک شو اتم شرط دا دی چې دا حروف متجانسین به دوه یاګانې نه وي حروف متجانسین به دوه یاګانې نه وي احترازي مثال حییه که چېرته دوه یاګانې وي قانون به نه جاري کېږي نو دې کې دا اولم یا ده دویمم یا ده او رم یا یانې په دې کې اولم یا ده دویمم یا ده نو دې کې دا قانون نه جاري کېږي نهم شرط دا دی چې دا حروف متجانسین د اسم د دې پنځو اوزانو نه وي چې دا پنځه وزنونه پکې وي که نه که دې کې دا حروف متجانسین راشي که نه نو بیا پکې قانون نه جاري کېږي لکه فعل 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 ٹھیک شو لکه فعل لکه سبب په دې کې به اوس دا دوه باګانې رالی که نه قانون پکې نه جاري کېږي فعل لکه ریدون نو په دې کې هم دا قانون نه جاري کېږي ځکه د فعلون په وزن دی بیا دی فعلون 3 نمبر دی فعلون بر وزن سرورون بر وزن فعلون نو په دې کې هم دا قانون نه جاري کېږي ځکه د فعلون په وزن دی دا سرورون په دې کې هم دوه حروف متجانسین راغلي خو قانون پکې نه جاري کېږي څلورم نمبر دی فعلون دلته کې دی علالون نو د دې کې هم دا قانون نه جاري کېږي ځکه د فعلون په وزن دی پنځم نمبر دی فعلون نو دررون دې کې هم دوه حروف متجانسین شته خو د فعلون په وزن دی نو ځکه په دې کې دا قانون نه جاري کېږي نو تاسو ځان سره د دې نه سکرین شاټ هم واخلئ څونه لیکل هم چې کړي دي دا شرایط هم ورله ولیکئ او اصل قانون دا بره دی چې کوم ځای دې ځای پورې دی په دې کې دا مددانه مده فرارانه فر یمددونه یمدو دغه ځای پورې پوره قانون دی خو د دې خو له شرایط دي که چېرته دا شرایط پکې موجود وو نو قانون به جاري کېږي که دا شرایط پکې موجود نه وي نو بیا قانون نه جاري کېږي نو امید دی تاسو به د دې سکرین شاټ هم اخیستی ځان سره اول دا قانون واورئ بیا سکرین شاټ واخلئ هغه لیکلو کوئ هغې نه پس بیا یو ځل دا قانون واورئ انشاءالله امید دی چې دا بیا تاسو نه کله هم نه هېرېږي نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو
هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.